وای د پورې کلی د ملک لور مې په ګذر کې ولیدله. ګوره ملک صاحب خبره داسې ده که نه چې دا مې وړوکی رور دی او زه د ده مشر وم. زما نوم دی آصف خان او د ده نوم دی کاشف خان. ډېرې تنګ کړی مو راته واده وکړه او د ملک لور راته وکړه. نو ستاسو څنګه وکړه؟ آصف خان دا خبرې د ټولو نصیب خبرې دي او ستا د ورور کار څه دی؟ ملک صاحب کار روزګار خو زمونږ خپل د بارګینګ کار هم دی او خپل کورونه هم دي. تقریبا څه لاک یو نیم لاک زه ګټم میاشتې، لاک یو نیم لاک داسې دی ګټي. ستا څه خوښه ده؟ نو خیر ملک صاحب کسان هم ښه دي، کاروبار هم ښه دی او ورته وکړه. صحیح، موږ ته دا رشته منظوره ده. مشکل ده چې ستا د رشتې خبره وشو شي یا تاله راږي. ملک صاحب پسې کسان راغلي، ډېر غټ خلک دي، خپل کاروبار دی او بنګلې دي، ګاډي دي ورسره، او ملک صاحب هغو ته د رشتې وکړو. ما ته مشکل ښکار دي تاله یې راږي. کور لیدل دی او ما خو کور کتی دی. بس نور کار زما دی صبر وکړه. السلام علیکم جی څنګه خیر جوړې بھائی موږ د بېنظیرې کم سپورټ پروګرام نه راغلو هغې ځوانانو سره مدد کوو. ووایه نو ستاسو څه غریبي ده چې بیا پکې موږ غریبي مو خو ډېره ده. کور هم د کرایه دی ښه او 2 میاشتې هم کرایه نه ده ورکړې. خیره ته پکې 3 میاشتې ښه. او کار څه کوئ؟ کار مار نشته کور کې، بېروزګاره ناست یم. 2-3 میاشتې وشلې کار پرې رشتې پس ګرځم څوک راله رشته هم نه راځي. ښه. او وروڼه دي؟ ورور مې واده کړی دی، هغه ځان له کار مار نشته، بس دلته د کباړ کار کوي، کباړ لا کوي. ښه. نور بس السلام علیکم جی تاسو ته کباړ کار کوئ؟ کباړ کوي آوا ورته کوه آوا. ښه. دا ده حاجي لکه ستاسو ډېره غریبي ده او د ملک ورور رشته تاسو تل وایي؟ نه کم ملک ګوره جی هلته زما ایجنټ ناستو اور هغه راغی ما څخه زه راغلم تاسو څخه. د ملک د خدای کور روان کړي چې هغه یو جنې باندې زه مین یم او هغه تاسو له راکوي. نو دا موبایل باندې مې ټولې خبرې ما ریکارډینګ کړې ستاسو. دا وه زه اوس ملک صاحب دا اورم. ښه زه لاړم. ته دې خوا راشه، یو خو دې رشته کینسل کړه سي دی او بل دې رانه کباړي جوړ کړو. کباړي خو دې ناسې جوړ کړ دی.